عزتمند منگا سوچو کو دا الحمد صورت ار سره نارینا زنانا دا پرمانزه کی ہوئی حکمنگا دا دی مانس نکللا او دا الحمد مطابق زندگی دی رکلا نمنگ با جنتی کامل انسانان جوش یہ خبر توجہ وکړي دا مختصر خبره کوم دا الحمد دا ورته صورت او موږ د مانزه د ارمانزه په ار رکعت کې وایي حکم دې الحمد باندې موږ ځان پوره کو نو کامل انسانان به جوړ شي جنتی انسانان به جوړ شي د جنت تطلو دپاره یو پنځه خبرې ضروري دي الله په دې سوره فاتحه کې هغه بیان کړي دي څو خبرې ضروري دي پنځه خبرې اوله خبره د جنت تطلو دپاره دا ده چې موږ به خپل رب پېژنو خپل مالک به پېژنو خپل خالق به پېژنو خپل تربیت کوونکی ذات به پېژنو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين دي درو آیاتونو څلورو آیاتونو کې د الله پیژندګلو موږ ته الله ښودلې ده چې دې څلورو آیاتونو باندې انسان پوه نو رب به وپېژنو او چې رب وپېژنو نو بیا به جنت ته ځو انسان د جنت د تلو لپاره دویم ضروري خبره دا ده چې په ده کې به تواضع وي په ده کې به عاجزي وي دا به ځان کمزوری ګڼي ځان به عاجز ګڼي ایاک نعبد و ایاک نستعین کې دا خبره بیان شوې ده چې انسانه که جنت ته تلل غواړي نو ځان کې عاجزي راوله ځان کې تواضع راوله دریم صفت د جنت د تلو لپاره دریم کار دا دی چې ما او تا ته به د خپل د زندګۍ مقصد مرام معلوم وي اهدنا الصراط المستقیم کې دغه بیان شو چې ما او تا ته به نیغه لار معلوم وي په نیغه لار باندې به ځو د خپل د ژوند تېرولو مقصد به راته معلوم وي نو جنت ته به رسو نو اهدنا الصراط المستقیم کې دې خبرې ته اشاره ده چې د خپل زندګۍ مقصد وپېژنه د خپل زندګۍ هغه مراد وپېژنه څلورمه خبره دا ده چې ته به د نیکانو خلکو صحبت اختیاروې د نیکانو خلکو په لار به ځې په صراط الذین انعمت علیهم کې دا بیان شوې ده چې الله وایي ای انسانان زما د منعم علیهم خلکو په لار روان شه جنت ته به لاړ شي کامل انسان به جوړ شي او پنځم دا چې د بدو خلکو د صحبت نه به ځان ساتي د بدو خلکو د ناستې پاستې نه به ځان ساتي په غیر المغضوب علیهم ولا الضالین کې دغه بیان شوې ده چې انسانه که جنت ته تلل غواړي انسانه که کامیابېدل غواړي کامل انسان جوړېدل غواړي نو د بدو خلکو نه ځان وساته د بدو خلکو